عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. اسماء الله الحسنى کے مونږه تذکرہ کړی و د الله د نوم المصور، هغه ذات چې هغه شکل صورت ورکوونکی دی. آیا انسان ناقص جوړ شي او که تامل خلقت رنگ به څنګه وي، نارینه وي که زنانه وي، دا ټول تفصیلات د المصور ذیل کې راځي. او دیو جنا مونږ دا ویلو چې د چا جسمانی کمزورۍ پورې خاندل، د چا رنگ تسپک قتل، د چا ذات تسپک قتل، دا جائز ندی، دا حرام دی. ځکه چې خلق، تخلیق او تصویر دا انسان په اختیار کې ندی. دا الله کار دی، چاله تور رنگ ورکی، چاله سپین ورکی، څوک روغ رمټ جوړی، څوک معذور کی، لاس خپو باندې، سترګو باندې، غوږونو باندې. د دې وجه نه د الله مخلوق تخلیق هغې پورې خندنې جایز نه دی. په دې باب کې محدثین ډېر د احتیاط نه کار اخلي. بعض خلق داسی چې د هغې د مور نوم بالفرض سودایي تورا او د پلار نوم یې اسودي، د هغې ډېر کوشش کوي چې د اسماء د استعمال نه ځان وساتي، لیکن کله کله د پیژنګلۍ دپاره ضروري شي. دیو جنا قرآن مجید هم د سیدنا عبدالله ابن ام مکتوم تذکره چې کوي، نو د دې دپاره چې د هغه عذر ښکاره شي، نو الفاظ یې دایي چې عبس وتولی ان جاءه الاعمی. هلته کې اصل کې د هغه ته بې وخته راتلو عذر بیانول دي، چې چونکې ښکارېدل ورته نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې وخت کې څوک ناست دی، په دې وجه بې ټیمه وقت کې راغی. الاعمی دی د هغه عذر بیان کړی دی، په دې بنیاد نه چې الله رب العزت د هغه د سترګو نشتوالی د هغه دپاره یو عیب جوړوي دلته کې. دارنګې قرآن مجید چې کله عذرونه بیانوي نو فرمایي په اعما باندې څه حرج نشته، اعرج باندې هم څه حرج نشته. دا عیب نه بیانوي بلکې دا د عذر سبب بیانوي. یو سړی په دواړو خپو شل دی، نه دی و جهاد لسه لړ شي. یو سړی سترګو باندې معذوره دی، دی و جهاد لسه لړ شي. الله رب العزت د هغه د حکمت تقاضا دا ده چې انسانان دی د انسانانو د اذیت باعث نه جوړېږي. د چا د رنگ پیغور، د جسمانی عیب پیغور دا یې چاله نه ورکوي. دغه اسماء کې د کم اسم چې نن مونږه تذکره کوو هغه الغفور دی. او که مونږه دا تپوس وکړو یا ووایو چې هغه کم یو نوم دی یا کم صفت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ډېر استعمال کو، نو هغه د غفور اسم دی. یا دی مصدر وي، یا به د دې فعل وي، یا مشتق وي د دې. مثلا چې کله منځ کې نو وایي الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. غفران، غفور، غافر، غفار، دا ټول اسماء قرآن مجید کې استعمال دي. د دې درې واړو جدا جدا وضاحتونه به کوو انشاءالله. اخیرنی حکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم کړی شوی دی په سورۃ النصر کې ناغده واستغفر
دا الله نه غفران غواړه، د الله نه بخنه غواړه. کوتاهی انسانانو نه کېږي. زمونږ استاد محترم رحمت الله تعالی علیه ومانه کوله واستغفر، او د هغه مخکې د خپلې کوتاهی اقرار کوه، د خپلې کمزورۍ اقرار کوه. خدا غفران غفور غافر د دې نوم کثرت سره استعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې ډېر دی، او داغه عمل کې غفران ډېر دی، بخنه پکې ډېره ده. چرې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چانه ذاتی انتقام نه دی اخیستی، بلکې بخله دی. کم مشرکینو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له تکلیف ورکو، مصیبت ورکو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغي غالب شو، ناغي ته فرمایلو اذهبوا انتم الطلقاء، زه تاسو ټول نه آزاد یې. اغیره سزا نه دا ورکړي. دا غفران دا غي نوم اغا سر دے رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. اکثر به فرمایل چې انه لا یغان علی قلبی، زما زړه باندې سخړ راشي کله کله، زړه مې خفه شي، فاستغفر الله العظیم 70 مره، نو په یو مجلس کې د الله نه او یا ظلم معافي وغواړم، او یا ظلم وایم چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله. کم نوم چې داسې دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې د هغې مشتقات ډېر دي، د هغې استعمال ډېر دی، عمل کې هم د هغې استعمال ډېر دی، موږ نه د هغې استعمال پاتې شوی دی. د یو بل غلطۍ معاف کول هغه زمونږ کتاب کې نشته. مونږه ترکمې چې انسان پورا نه شرمولی تر هغې پورې د هغه پرېښودل نشته. الغفور د دې مصدر اصل الغفر الستر، د غین فعرې اصل مفهوم پردا چول دی. یو سیز پټول، د هغې ذکر نه کول، چاته د هغې اظهار نه کول، دې ته غفر وایي، دې ته پردا چول وایي. امام اظهری تہذیب اللغه کې لیکي دا چې اصل الغفر الستر والتغطیه، اصل د غفر هغه پرده ده، استر دی او پټول دی. دا الله نوم الغفور د دغه نه دی، هغه هر انسان باندې یو پرده اچولی ده. که د انسان نه پرده لرې کړي نو د انسانانو به د یو بل نه ډېر نفرت پیدا شي. دنیا کې هم هغه پرده اچوي، د هر انسان په کوتاهۍ، د هغه په ګناه، د هغه په غلطۍ پردې اچوي. انسانان عجیبه دي، د چا د معمولی کوتاهۍ نه خبر شي نو هغه به بانګې دهل بیانوي، اعلان به کوي چې نن فلانکي ځای کې دا کار داسې شوی دی. خوري دا خلک اشاعت یې کوي، دا جایز نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ستر مسلمن، چاچی د یو مسلمان په ګناه او په غلطۍ باندې پرده واچوله، هغه څه داسې کار کو چې مناسب نه و، د پې ځان ناجاڼه که چې زاړو خبر نه یم، الله به ستر الله له یوم القیامه، الله به د قیامت په ورځ په ده پرده واچوي. مسلمانانو عیبونه ښکاره کوئ ما، خو زمونږ خو د پښتنو کار ډېر عجیبه دی، چا نه مجلس کې هوا خارج شي که نه نو بیا ګورئ چې څه کوي خلک، خاندي به ورپورې، بلکې بعض د دغې څیز ګټې ته ناست دي چې مال سره راکړه که نی ګورې لویم. دا بلیک میلنګ کم خلک چې کوي دا هم دغه چې چا ته د چا د پردې یا کمزوري ورته ښکاره شوي
نہ دے باغا اچال اچال کر بڑا چڑھا کر بیانی دا خلق دا دینا نہیں اریگی چھ دا قیامت پرز دا دی غلطے اللہ کارے کی بیا وسوئی اللہ رب العزت غفور دے فعول دیر پرد پوش دے دیر بخون کے دے اللہ دیر بخون کے دے دے انسانانو گناہونا معاف کئی بخیخ امام ابو عبید حروی غلیقی الغریبین دا کتاب دے فی القرآن والحدیث چی اصل کے غین فی اورے غفارہ زنانا چکل اخپل سر چق بخ غور کی او غیر پاسا لپٹا چی نو دا لپٹے یا دا سادر دا بچکولو دا پارا اگا سر باندے سر پیچک بیتر بخواخ اس کو سر پیچک مر پیچک نشتا نوے نسل نے پہ سر پیچک سے تو اس کو لپٹے دا سر پیچک دے در آگلی اور لپٹم سر بانے نہیں بلکہ دا زنانہ یا غاڑ کی علاج کی آگا کم سطر چی اللہ و رسول خپل کتاب کے خودل ہو مسلمانان زنانہ داغین بے خبر دی اخیال دید آئی چی زمون خپل مرضی دا مونگا چی سکو نکو بخ دانن چی دنیا کم مصیبت کے گرفتار شوی دا دیکھے خو دیر حکمتو نہیں دا اللہ طرفنا خو یو حکمت پکے دا دے چکی یا غصو سچی اللہ غوری انسان دا خپل مرزے مالک نہ رہے اس تے سوک بار روزی زا کر خلق چی غیبا تا سرنا کور کے دے یو منٹ دا پارا نشوی کے ناستے اگا ٹول کور ناستی دیخ اللہ چی پا دستے بانے کم کار شروع کی بھی آگا اکولی شیخ پر کار اگا دام کولی شی چی دا چین صدر پا دے مجبور کی چی مسجد تلل شیخ اور دا اللہ دربار کے سجدو کی اگر چی اگا اللہ نے پیجنی اگر دیر بی دینہ خلق پا زبردستے دین ترا وستے شیخ اور اے وستل لیکن زمون خلق دا عبرت نہ حاصل ہے دا دلیل لے دے چی دا انسان اس اختیار نشتا دا غی وجہ دارا چی خالق و مالک تا دا اللہ دے دلے دیر مختصر اختیار ورکڑ دے چی دا دنے کے لاردا و دا دا بدے لاردا زان لپدے کی اولار خوخگخ دا غی ازادینا دا مطلب دا آغستو چیز سکوم نا گندز آزادیم اس کی خبر ادا سے نہ دا دوبار کیف زنانو چی بس سر بانے کمشے تڑو دا دے دا پارا چی ویختو پائے کے کم نمی دا دو یا غوڑوالے دے دا ویختو چی اگا بہر لپڑے تو نزی اگے بے غفار ویخ دا انسان گناہو نہیں ہو دا غیس آثارو میخ کلا کلا اللہ رب العزت دا گناہ غا سرم پٹکی دخل گناہ اسماء اللہ الحسنہ کے فیدہ دارا چے انسان خپل رب پیجنی زمون خلقو دا اسماء حسنہ نسا فیدہ آغستے را غلاب اکلی نو ملال ورشی ناورتا سوئی یا غفارو زرزلوایا پردہ بار بانے پردہ یعنی کڑے غلال آتا ورطا چل خیاں دا اللہ دا نمونو دمرا غلط استعمال گئی خلق دا اللہ نمونہ اغا دا عقیدے دا سمول دا پاری اور دا رب دا پیجن گلے دا پاری چے انسان خپل رب پیجنی رب غفور دے رب غفار دے رب غافر دے دا ٹول قرآن مجید کشتر دے غافر الذنب او انی لغفار او غفور الرحیم دا درے اسما دی اگرچہ دے مصدر یو دے لیکن دے استعمال جدا جدا زے کے پا جدا جدا مقصد کلے شوئے نا مقصد بے انشاءاللہ مونگ دے وائیو غفور بر وزن فعول آغا ذات تے
چې هغه ډېر بخونکی دی او په هغې بخلو کې یو تسلسل دی. یعنی که څوک د خپلې غلطۍ اقرار کول غواړي تو داسې وخت به نه وي چې الله ګندې هغه غلطي معاف نه کړي. کمی به د انسان په جانب کې د خالق کائنات د طرف نه به شومتیا نه وي، بخل به نه وي. یو انسان که هر څه ټایم کې د خپلې کوتاهۍ اقرار کول غواړي نو الله د هغه درخواست منلو ته تیار دی. انسان کې دا طاقت پکار دی چې هغه هر وخت استغفر الله وایي او هغه ته دا معلومه وي چې ما نه بې شمېره کوتاهۍ کېږي. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے فرمائے یا رسول اللہ ما تے یو دعا وخیا چې زه مانځه کې کوم. تو صحابه کرامو دین او داغی د دین محور هغه د الله او د هغه د رسول رضا ده. د دنیا لپاره وظیفې کول دا د صحابه کرامو کار نه دی، دا زموږ د خلکو کار دی چې دا الله جلیل القدر اسماء موږ دې لپاره استعمالو د دنیا د حصول لپاره. دا الله اسماء د دې لپاره استعمالول پکار دي چې سړی په ځان له آخرت وګټي. هغه نه وروسته بیا دنیا غواړي کنه. هر چا باندې الله رب العزت یو دور راولي. غریب نه غریب انسان وای لیکن الله هغه ته یو دور د مالدارۍ ورکوي او مالدار نه مالدار انسان وای الله هغه ته یو دور د غریبۍ هم ښیي. دیتا قرآن مجید اصطلاح کې ابتلا وای، ابتلا بالنعم والنقم. قرآن د ډیرو اقوامو ذکر کړی او په کې دا فرمایلی دي چې مونږ دې شر او خیر کې کله ابتلا کوو، کله باسا او ضرا کې دې ابتلا کوو، کله تکلیف او راحت کې دې ابتلا کوو. د دې ټولو مقصد صحیح لعلهم الیه یرجعون، د دې لپاره چې دی الله ته واپس شي. الله ته واپس کېدل دیتا د شریعت په اصطلاح کې توبه وي، چې دې توبه وبس. دا کم تکالیف سره چې موږ نن سبا مخ یو ټوله دنیا مخ ده، د دې یو حل هغه دا چې انسانان دې توبه وبس او توبه یې ځان له ځان له وبس، اجتماعي توبه نه. ہر سڑے دے انفرادی توبہ بس سحر مالے ٹائم ڈیری لیکن خلق پیشمنی لپاسی داغا ٹائم حدیث کرا دی کالو سر اللہ منگلدہ موقع راکی لیکن انسانان غفلت کے پراتی. صحیح حدیث کرا دی لشپ آخری سکے اللہ کتا آسمان تراشی نزولو کی دا اللہ نزول داغت لل داغرات لل داغت شان مطابقی مخلوق نہ رہے تشبیہ مشبیہ اور کا اور لگ لیکن لل رات لل اللہ کئی دخبل شان مطابق. یہ تو اللہ صفات ہوئی، دادا اللہ صفت ہے، احادیث کے ثابت ہے، قرآن نے ثابت ہے. جا ربک والملک صفا صفا، قیامت پر روز بستا رب راشی او ملائک بم راشی پا صفونو صفونو کی. دا اللہ صفت دا مسلمانانو دا سلف صالحین عقیدہ دا چہ دا اللہ صفات وانی با ایمان لرو. دا غی معنیم دا غلا چتلل راتلل لیکن دا غی کیفیت اب اللہ تسپارو، دا معنی کیفیت اللہ تسپاری، معنی کے تفویض کی تمانے کیفیت کے تفویض کی. خدا اللہ نزول اجلالی بعد خلق دروغ ہوئی. یولوی جلیل القدر عالم دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
د خلکو درد دی سیخ چې الله هغه کم شهرت ورکړی دی هغه بدي شي نو وایي چې دی مجسمه و څنګه مجسمه و داسې مجسمه و چې ده به ویل چې الله داسې کوزیږي او را کوزیږي لکه څنګه چې انسان کوزیږي را کوزیږي او بیا وی د دمشق په جای مسجد کې ناستو په دړمبنې پوړې نه دویمه پوړې ته را کوز شوی ویل الله داسې را کوزیږي زما په خیال څومره دروغ چې په دې سړي جوړ کړي شوي دي دومره بل چا نه جوړ کړي شوي دی مولا صاحب نه تپوس وکړه ته ځان ته مسلمان وې دی وی چا زه عالم یم ویل اقدام بیان کې دا خبره چا کړې ده کم مورخ دا لیکلی ده دا په کتابونو کې خدا نشته دی هغه نه خو تپوس کړی شوی چې کله ستاسو دا عقیده ده چې الله نزول کوي آخري اسمان ته راشي نو چې کله آخري اسمان ته راشي نه آیا هغه عرش خالی دا هغه څه جواب دی چې او دا هغه جواب دی نه عرش خالی نه الله به نزول هم کوي او الله به په عرش استوا هم کوي دا ځکه وایي چې الله مخلوق نه دی دا خو د مخلوق صفت دی چې یو ځای نه ول دی داسې لوی انسان ته خلک مجسمه وایي ابن بطوطه چې ورته وایي خلک دا یو شیعه مورخ دی دا خبر هغه خپل سفرنامه کې لیکلی ده او دومره دروغ یې ویلي دي چې کم کال باندې دی دمشق ته تللی و د هغې نه یو کال مخکې ابن تیمیه د دمشق په قلعه کې محصور و بار نه یې راوتی ابن بطوطه هغه اډو ملاقات نه دی کړی د دروغجنو خلکو دروغ داسې او دی خوارې کړي هغه ته مجسمه مشبهه وایي هغه انسان و لوی انسان و د هغه شاګرد حافظ ذهبي هغه وایي زما استاد و انسان و له ذنوب و خطایا گناهونه وی بېشک انسان دی خطاګانې به می لیکن دا خباثت پای کې نه الله رب العزت د شپې په آخري حصہ کې آخري اسمان ته راځي د هغه د شان مطابق لل راتلل دي دا نا تپوس کوي حل من مستغفرن آیا څوک بخون کې شته چې زه وبخم زمونږ خلک پېشمنۍ وکړي نو وده شي د الله بندګانو دا خو موقع ده کال سر وده نن سبا خو ویښ پاتې شي که پېشمنۍ لیټ کوئ یو نیمه بجه مه کوئ پېشمنۍ لیټ کوئ چې سحر مانځه ته ویښ پاتې شي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے امت کے وہ بہتری موجودی ترکے میں چدی پیشمنے نا وقت گئی اور ترکے میں چدی پر وہ جماعتی کی تلوار گئی ہمارے شاگرد ڈاکٹر سعید شفیق بیگے مات دا حدیث رو لے گا سر دا حدیث نمارتے ہیں اور دالک دے مفتیان و صاحبان تو مخیر دا د نر بچی په دونیمه بجے کارو کې درېنیمه بجے په بند کې پېشمنه چې الله واخو بوس کې بس پېشمنه بند کې نیمه غنټه بعد لا مانګ او ما خام تیار راختلی احتیاط په خپل ځای کې دی پکار راي چې کما نقشه موږ سره لیکل دا او دې د پاسه هم لیکلي دي چې 2 منټه د دې نه رستو بانګ وای احتیاط صحیح ہے لیکن دا مطلب نہیں کہ ستوری روخی ترے بانگ ہوئے اس نما خام دا ہم غلط رہا پیشمنی کے خوب مکوے موز چوکے ہے بسی ادھے شیگا روجہ کی علماء کرام اللہ دیر توفیق ورکی جدا عمل دی کا دوسر کئی بیخا روجہ کے پسنت ٹائم بانے دا سہر موز کئی کو جا کے نہ گئی مونگا کالو سر پدا کے ٹائم موز کو کم چنن داخل گئی
سنت تراشی لیکن د سپیړو نرستو خدارا چې سړی په خپل خوخه باندې سنت باندې عمل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لمنه تپوس دای دا الله هل من مستغفرن آیا څوک د خپل کوتاه اقرار کوونکې شته چې زه وبخم سړی ودی نه وسوي نو بل تپوس دای هل من مسترزقن آیا څوک رزق غوښتونکې شته خوراک تنګي چې خپل رزق غواړي آیا څوک شته چې زاغل رزق ورکم. زمونږ د خلقو رزق به تنګي ولې تنګي د تنګوالي وجه دا چې کم وخت د رزق د فراخه د سوال له سیب هغه خودره دا ټایم د غفلت نه دی. تمارس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایل چې دا الله رسوله ماته یو دعا او خیا چې زه خپل موس کې کوم ناغه ورته دعا خي هغه دعا کې داغه محور ټول غفران دی داغه ټول محور بخنه ده. شورو څنګه کوي اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. دا یو دوست بل دوست دعا خي یو دوست نبی دی او بل دوست صحابي دی. یو زوم نبی خپل خر صحابي ته دعا خي. زمون خلق دا دعاګانې نه کوي په دې ډېر نا وخت دی. د موز په دوران کې د درود نرستو دعاګانې ښې قبلي. بس موږ ته یو دعا معلومه ده اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. او د الله فضل په خلقو باندې چې تراو کې علما د دین هم بیغمه کړي. ولې واجب دا چې اشهد ان محمد عبده ورسوله پورې وای سلام کړو. دا هو ځکه تم ردی راکټ استاد دی تیز دی مونږ نه یو غب جوړ کړی اوس تراو کې دین هم بیغمه کړی خلک د درود نه هم بیغمه کړی عبده ورسوله پسې سم دستی سلام کړی مقتدیان یې مونږ ور پسې نشو رسوله وستا پلار ور پسې نه رسوله ته وسوره هغه ته استاد ډېر تکړه خولې یاد کړی دی ورته موږ نه راځي دا ظلم دی. امام شافعی رحم الله به فرمایل منځ کې درود ویل واجب دی. احناف دا واجب نه ګڼي. سوال لای کده امام شافعی رحم الله خبر صحیح شي نو بیا پدې پوهېږم اختلاف اجتهادي دی خو که دا خبره صحیح وي د هغې اجتهاد نه بیا اوس چلي واجب چې پاتې شي په مانځه کې لمونځ کېږي درود سره ګپې مه لګوئ. علما مجبوره کوي په دې چې د الله بندګانو څه تلوار د په تاسو باندې الله موږ له موقع راکړې ده د بخښنې د غوښتو پکار دا چې بخښنه وغواړو. ابوبکر صدیق ته دعا وښودله اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. دا اعتراف دی د خپل ګناه یا الله ما په خپل ځان ډېر زیاتې کړي دي مونږ چې څه کړي دي ځوانۍ نه تر اوسه پورې یا الله ټول مونږ زیاتې کړي دي. دا شعور پیدا کړه ځان کې انسان مخکې نه لګیا ته د خالق مخکې لګیا دی او خالق زمونږ د هر کرتوت نه واقف دی عالم دی. دا خمونږ انسانانو مخکې به دا وایو چې او زه ښه سړی یم اصل کې زمونږ خواله او بدواله ټول الله ته معلوم دی. اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانه لا یغفر الذنوب الا انت. او ستانه بغیر بل څوک ګناهونه نشي معاف کولی. فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمني ما وبخې
खपल तरफ नमा बखे पमा रहमुक बोले इन्नका अंतल गफूरुर रहीम पदे वजह ची यकीनन तो ढेर बखुन के और ढेर रहीम ढेर मेहरबान आयतुन चिकम्मा लुस्ती पे के द गफूर और द रहीम मसदाक वही इंशाअल्लाह वल जुमा अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।